تاسو صحابه ته کافر وای په دې تاسو ایمان تل نه ثابتو ما مخه ته پریدا چې دلایل وېما وکیدا ما تاسو ته ویلو استاد مشر وای عقیده سمع موتا تحقیق المتین دا مخکې صفحه نمبر 303 کې وای عقیده سمع موتا علماء نظر میں دلته وای عقیده سمع موتا کافر ته کافر الکفر کتاب او دارنګ چې د حدیثو کې روشنی میں دلته وکیدا درې ځای د عقیده ویل او بیا وای دا مسله د ضرورت دین نه ده سرفراز خان صاحب در وای جس مسئلے کو ہم ضرورت دین سے سمجھتے ہیں اس کی میں تعویل یا انکار دونوں کفر سمجھتے ہیں چې کوم مسله موږ دا هغه د ضرورت دین نه یا ته عقیده وایو نو کې کوم خبر ته موږ عقیده وکړو اہل سنت جماعت اور علماء قائد جن امور کو عقائد کہتے ہیں ان کی ہاں وہ سب قطعی ہے اور ان کی بھی قطعی ہے وہ سب کے ضرورت دین سے ہے اور ضرورت دین کا انکار اور تعویل دونوں کفر ہے دیو جی کہ میں خبر تمنگا عقیدہ وایو اگر ضرورت دین نہ گنو ضرورت دین انکار کفر دے بولے کو ہوتا ہے وہ ګور ہوتا ہے تیار ہے کئی تو کیمرہ توڑا تیار ہے کئی او دا مشر دی وای دا شل زیک پر موحدین کې دي ضرورت دین نه منکر کافر دی وکید ما ته وکیدا دا مشر دی ته موږ عقیده وایو را دا چې را هدایت کې سرفراز خان صاحب دروي کوي خبره چې موږ عقیده وایو د ضرورت دین نه غنو منکر او تعویل کوونکې په ګډوانه چې کافر غنو دا دارنګ دا یک پر موحدین کې ضرورت دین کې چې تعویل کوونکې چې دا کافر دی وزدا ته موږ دا مسره پتا د صفحه پتا د علوم دیوبند پدې کې په صفحه نمبر 252 میں نہ سب پدی کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے انکار کیا ما انتم باسمع منهم کی تعویل ما انتم بعلم منه سی فرمایا اور انہوں نے آیات انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع بالقبور سی استدلال فرمایا یہ مذہب مشروع میں پکا ہے لک صبر کا استاد مشروع وہی دیتا پدی کے انکار او تعویل کفر دے او دا دیو بندے علم دے وګور دیو بندے دی وی بی بی شیطان ہاتی انکار کړو تعویل پکې کړو استاد مشروع وہی د دین تعویل او انکار دی کفر دے سرباز خان صاحب در وی او دا وی دیو بندی علم دے دی بی بی شیطان ہاتی انکار هم کړو تعویل به کم کړي نو استاد مشر باندې بی بی عائشہ رضی الله تعالی کافر شو او سوچ بی بی عائشہ ته کافر وای زاغه ته کافر وایم زاغه ته کافر وایم سوچ سوچ بی بی عائشہ رضی الله تعالی ته کافر وای زاغه مسلمان مولا منم ته مناظر نه لا لا ته مناظر بلش مناظر به خبر کې استاد مشر وای دې ته منګه د ضرورت دین نه واجب سو په تعویل انکار کې کافر دی دیوبندی عالم وای بی بی عائشہ تنها په تعویل او انکار کړي دا اوس کافر دی ایمان دی ثابت کا او دا چې دا په دې کتاب کې دی چې د اقبال موحدین کې دي صحابه ته کافر وای الله سره په خپل کافر کېږي زما مدعا ثابت شو په دې کې څوک صحابه ته کافر وای هغه په خپل کافر دی الفرق بین الفرق کې ګوره هغه په خپل کافر دی زما مدعا ثابت شو وس چې ته ما په ایمان څه اشکالات لري لا استیازات تور تیر کوا خپل ایمان به ثابت دی سبق اللي كل جاي سبق وقع سبق وقع سبق اللي كل شيء وتجيني نو بس تركوا دي ما دقنا سبق اللي كل شيء سام مناظر نبويږي ته خبرې کې سام مناظر نبويږي لا لا يا اوسه مناظرین نبويږي بل خبرې کوي کم ده بھائی ګورا مطلب د اصول نه حق رواني په داوا باندې خلک دلیل پیش کړي د الله باندې داوا پیش کړي جماعت علماء اسلام کافر دي داوا دې دم په اولنی داوا باندې باس چې داوا د کنه داوا د کنه دا بلال خپل ایمان ثابت کی وای نو ایمان ثابت اول دا داوا د ایمان ثابت ده سمخ کنه ثابت ده صاحب ایمان نه ثابت کی کنه ورګه داوشي ولې کرا کې کوم چې جمعیت علماء اسلام علماء دیوبند ته کافر وای دا ولې دا ولې خپل ولې کې تسلی دی وشي خپل ولې کې تسلی دی وشي خپل دا وږي مو چې پړو خپل ولې کې په کوم الفاظ لیکي ثابت هم د علماء دیوبند بچیو نن مخه تناسته بای ګور علماء دیوبند بچیو نن غلی شوي دماغ ته ته ما وې چې دا ګوره چې دا نن علماء الواده او نه د اسقاط چولې چې ته ناسخه اجر می دلوا کو اجر ډیر خیال غنل فاجهالي جاهلم نه اجهالي ته جوهلای ته جوهلای مړه تا اجهاله جواله کې پر راشه مړه اے خاموش ته بغاګ مونږ کو قانون مونږ جانبین درې درې ته بګی دریم کړه رااله ته په مناظر اعتماد کم دی اصول خلاف دی جاسو کو مناظر به ول ته خبرې نشي ورګه بل خبره اے لیکچر چې ده هټ کر لګیا لاول چې تاسو مبادئ الاصول دو کې ولې کله خدا په پښتو کې تاسو پرون د پښتو کې ریکارډ شته بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده دا ودا ها دا مولوی صاحب لما دا اور کړو په لیکلو کې صرف اختلاف هو دی بیا استا چې کوم لیکلو کړل جمعیت علماء اسلام علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں اس وجہ سے کافر ہے وکیدا لک صبر کا مولوی صاحب
په دې یو وجه کې دا مولوي صاحب ویلو د دې کې د دې زما سره اتفاق دی څوک له دیوبند ته کافر او کافر دی په دې کې اتفاق دی کنه په دې کې اتفاق دی زبا ثابتوما خدای دې پوهه کا دیوبند ته کافر یو وایي نه خدای دې پوهه کا لیونی تاسو خدای. خبر وګړه لیونه له پسې دې مطلب وي به دې کې ولک صبر کې لیونه نه بھائی نو بل خبر اور بل دا لمی الوا صوت وګم کې دا پکې ته ګناه نشته څه وته ویم کله به داوی شروع کړل هغه 3 غنټه بعد د الله بندو هغه بلالا دا وره مولوی بلال سے وای وای خبر دی واورا 3 غنټه زمو سوچ کم بحث سے 110 دی ځای کو په دویمه داوا باندې تلی گیای د منګه او نه داوا چې ماتبه بلال خپل ایمان ثابتای دا د داوا د ما جواب داوا بدای چې بھائی د خپل ایمان نشي ثابتوله خپل مومنواله نشي ثابتوله لہذا دا جهل د ایمان نه دا مسلزم د جهل د دین تا او دا چې دا سره بھائی دا کفر دی دا د ما جواب داوا شوای دما جواب داوا دارا چې بھائی مولوی بلال سے خپل ایمان نشي ثابتوله لہذا دا جهل د ایمان نه او دا مسلزم د جهل د دین تا او جهل د دین دا مسلزم د کفر تا لہذا صرف بلال ته وی چې بلال د کفر په ډرکه باندې کې ناسو نور بن بلال سره کار نشته وشو جی بل خبره ورګه وس په دې داوا کې 3 غنټه د ما تاسو خبره شو 3 غنټه په دې باندې بحث ته د ما سره د دویمه داوی باس راترو کو د ټولو دماغ دم خراب کړو او مطلب ریکارډینګ بم شوی مطلب چې هغه ریکارډینګ هغه موبایل به تم خیره کې چې بھائی بم کې تمره زین او سمه چې ساتي بکواساتو بم کې دغه دیو د الله بندو 3 غنټه په دې باندې باس ته 3 غنټه بعد بیا د جمعیت العلماء اسلام په کفر او ایمان باندې د دین بعد بحث ته د ما سره دا خبره شو دا وسره چې تم دوی کنه بھائی دعوت کړل چې د مسلمان یم زم ته خپل ایمان نشي ثابتوله دا د ایمان تعریف کړو او شو باندې با شروع شو بلې دعوی ته باندې جمعیت العلماء اسلام کافر دي مسلمانان دي یو کتاب چوتو بل چوتو د الله بندو لیونه دا ونه نو سره ته ویم کنه پاونه دعوی 3 غنټه د دې ټیم دی 3 غنټه د دې ټیم دی که 3 غنټه کې بای ته چې دا نشم ثابتوله بس خلاص شته ابل به شروع کو نو پرون زما ستا خبره پدې شو د دې لراغلم 3 غنټه لراغلم مته دې ما سره نور باسونه کې د الله بندو شپږ غنټه ټیم د ما وساسو کنه وشو ها وس بای مومن دي ته ویل کیږي لکه څنګه چې اسم فعل حرف اسم دې ته ویل کیږي اسم چې باغې باندې د اسم تعریف صادق راځي فعل دې ته ویل کیږي چې د فعل تعریف صادق راځي او لہذا حرف دې ته ویل کیږي د حرف تعریف صادق راځي لہذا ته د ایمان تعریف وکا او دا څه وا چې د ایمان دا تعریف هم باندې صادق راځي صحیح شو جی بیا په دې تعریف کې چې زمونږ کوم تنخیات پتا باندې دي موږ ګورو چې واقعي ته د ایمان تعریف او ته د ایمان تعریف چې کې نو آیت دا راټه لګول او کتب دې باندې پوهه مې د ایمان تعریف یې خورټه لګولې یو په دې باندې پوهه مې چې د طریقې هاتو کم او ته جوابات راکې ما ته پته ولګي چې واقعي بلا چې دا ټوپونه وਹੀ کړي چې جمعیت العلماء اسلام کافر دي او مسلمانان دي او دادي واقعي په باب د ایمان کې ته علم شته دې پوهیږي نو بھائی توس ما ته د ایمان تعریف وکړه صحیح شو او بیا دې شو چې دا تعریف ما صادق راځي مومن شو 3 غنټه چې کله په دې باندې باسو شو 3 غنټه بعد بیا زه تاسو ویم چې بھائی زما جمعیت العلماء اسلام سری بھائی کافران دي مسلمانان دي ته وایي چې کافران دي بیا به 3 غنټه بعد هغه باندې باسو کو صحیح شو کنه پدې صحیح شو وسته ماته د ایمان تعریف وکا پزان باندې پیټ کا لکه څنګه چې اسم تعریف اسم باندې پیټ شي یو متویل کی لک صبر وکا دا د پټي سر دی پټي خو زور ور دی او اوس چرته دی خدای په لاس راکړي مفتی سی وای دې شی دی چې ته د ایمان تعریف وکړه لکه مسلمانانو تاسو باندې الموت د ایمان تعریف وکړو چې امام ابو حنیفه وای ایمان چې دا تصدیق قلبي زماشته ایمان چې دا د اقرار ولا د اجرا د احکام لپاره د اجرا د احکام زما شته دا اجرا د پوره سره په او اجرا د احکام لپاره د کمال ایمان دا او الحمدلله د ایمان کامل می زګه ده چې ایمان کامل لپاره اکبار ملحدین کې یو نه خیدا ده چې د غیر نه برعت کوي د جمعیت علماء اسلام نه برعت اعلان کړل د برملا متکافر ولي دا می د کمال ایمان نه خشوه ورسې په تا ته ما ویلو وځو کې د مولوی صاحب ته ایمان وې دا ویلي که خاطی جواب تارانو کو په هر ټرن کې پدې ته ځان ننګاره کې درځي نو ایمان زو اجزا غنه کنا بدون اجزا وته وي اجزا مانی ولا کنا مانی ولا وکي دا لک صبر وکا ایمان اجزا مقومه وته غني ولا بیا کا اجزا ولا غني کنا اجزا مکمله وته وي اجزا تزینې مانی کا اجزا پریا غني پدې کې بده تعین وکړه به تعریفات تاسو کوم تا ما ته وي چې وکي دا یو دا وای ما ته وی چې ته مسلمان خپل ایمان ثابت کړه لکه ما په ایمان خو ته سې اعتراض وکړې ته ثابت کړم دا تعریف زما په ایمان وو په دې باندې ما په خپل ځان صادق کو پتا ته به سې اعتراض وکړه دویم ما ته ویلو
چې ته به خپل دلایل په خپل دعوت شروع کړل زما دعوت د 300 کال نه مخکې چې جماعت علماء اسلام کافر دي اسماعیل به تختیدو مفتی ندیم به تختیدو پیر ګوهر شاه به تختیدو مفتی دغه چې دغه به تختیدو غلام فرید به تختیدو نن په تام تختې زما ایمان دراستو او زما ایمان ساده ټول جماعت ته خبره ده او ته صرف زما د ایمان خبره کې الکه زما په ایمان خبره نه زما سره د ټول عالم غم دی چې تاسو خلکو خمونځونه خراب کړل او تاسو صرف زما د مقتدیانو غم دی نو زما غم چې دی هغه ارپا دی هغه اوچت دی ځکه چې د ټول مسلمانانو غم کوم ته خو د نور پنځپیران باره کې قول نه کوي کنه زه د ټولو جمعیتانو باره کې قول کوم سبا زما غ داو پتا اوچت ده اول به زما داو ثابتو بیا چې جهل ایمان تا وی جهل ایمان مستلزم د کفر لره لک صبر وکړه مولوی صاحب دې کته نر کنه ته د تنقیح جواب برکه ته جهل د ایمان چې ده کنه دا چې مستلزم د کفر لره دا جهل څه څه جهل د دین دا په مرتبه د منزوجه کې وي که په مرتبه د منزوجه اسمیه ترشی کې وي که مرتبه د منزوجه اسمیه غیر ترشی کې وي ورسېدې په بیا په دې کې چې تا کم وي بیا په هر یو کې لس قسمه درغه جوړیږي من حيث القيام ده من حيث هو من حيث هي بیا د خلو تقید ده د تجرید ده د اطلاق ده د امکان ده د جعل له تحسین او تزیین ده په دې کې به تماته یو تعریف پرانه پیمان کرانه خلاص شوي نه خلاصيږي وساده ما ویلو ایمان مرکب بنه که بسیط منه که بیا بسیط محض کسی بسیط ته او دغه د اجزا ولا منه که غیر اجزا ولا اجزا منه مقومه و د دې جواب برکه که مکمله و که دینه کدرانه کو زخبل داوی باندې مخ کې ما تا مشر ویلو و چې سوق چې ده سمای موتا مسله چې ده وې د ذریات دین ده دا قید دین ده نه تخبل داوا کې د ما ایمان نه زبستا یریګمو ما ته بی بی شیطان حاوت ویلی دارنګي لک صبر وکا دلته ما سره دی وی وسدل المنکرون منهم عائشه وابن عباس والإمام بقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى داوي وإذا عائشة ها مسلكته ده إمام أبو حنيفة مسلكته عبد الله بن عباس مسلكته استاد مشروي ويديتا جي سوق إنكار دي كي يا بكتابير كي كافر ده دا دیوبندی علم وإذا ده دو صحابو ده إمام أبو حنيفة مسلكته استا پنيز باندې عائشة ها كافر ده استا پنيز باندې إمام أبو حنيفة كافر ده سوق إمام أبو حنيفة ده كافر وي هغه کافر دی سوچ بی عائشہ ده کافر وي هغه کافر دی سوچ عبد الله بن عباس کافر وي زما په ایمان باندې دغه را پیش کا مجنو ولا ګوداوي چلیږي په یو د مناظره سٹارټ شپږ غنټې نو شل غنټې اجهل نه دغه جوهلای درشه مړه خبرې مکو خپل مناظر کې دماغ نشته دا مناظر به پکور کې تیار کړي اوس راوسته و سي تیار کا پکور کې بدلا په جنگ کې اسونه نصر بیږي الکه په جنگ کې اسونه نصر بیږي پکور کې به تیار کړي صدر به ما مناظر به ما خبره مناظر به خبره کوي ولا ما دعوا ولا وا لك صبر ما خب جواب زما د خپل جامع ما خپل داویلا وجه ترجیح ہوئے چې زما دعوه چې دا اگر پاده او چې دا احمد زکا احمد او چې زکا چې زه د ټول دنیا غم کوما چې جماعت علماء اسلام به منځونه مکوي او جماعتونو کې مپر دی سبقونه ته مو کافر دي او دا صرف زما غم کوي دا صرف زما غم کوي زما ستا غم چې دا غن پیرادي دی زما اجتماعي دی او اجتماعي امور له بشریت کې اعتباري پیرادي ولا نه تبا خپل وجه ترجیح ہوئے خپل وجه ترجیح ہوئے الکا وجه ترجیح خپل ہوئے زما دعوه چې دا احمد ور ټیمشته یو منشته زما دعوه احمد ستا غیر احمد مسلمانانو د ما ته صرف ما ته کافر وي خو وجه د کفر ول نشو ویلې زه ټول جماعت ته کافر ما وجه د کفر مې ولوي وکیدا وجه د کفر مې ولوي او زما غ سوچ اجتماعي د ستان پیراجي دي خپل غم وکمړه خپل ایمان ثابت کې بابا زما ایمان نه پکې अलग रिकॉर्ड की यार داشتلوي کا अलग रिकॉर्ड की داشتلوي کا لک زما کا داشتلوي کا اول زما دعوا اول دعوا زما وا چې جماعت علماء اسلام کافر دي نن ځان مسلمان ثابت کا خبر سبا خپل مناظر یقین نشته زما چې د دوه ملګری ناس دی غلي او په وخت ته خبره کې مال جواب زما مطالبه ده تاسو ټول له مې بوله مې ماته واځي پرې الله بندا هغه په یو داو کې بل داو کې خلاف شي کوو ته مورو به الکه خبر ده دا نه خبر خاري سي وو وکړه الکه دا ماته سره پرې دی نو خدای په لاس راکړه پرې دی را تیرا دا ورګه جی اصل خبره نه ورځي کلی دې دا خبره افسوس پدې ده کنه چې داوود ټول یې په غوړو کې متعین دي سړیو کې تاسو متعین
تاسو کومه دعوه نه پرون پولیس ہے وہ صدر سے پولیس ہے وہ لگا توجہ کی دي کومه دعوه صدر سے لک صبر وکا جوابي دعوه ما درکړل لګا جوابي دعوه درکړل مولوی صاحب جوابي دعوه مې درکړل ما دا وې اول دا یو دعوه 3 غنټه مولوی صاحب ایمان پر تاسو مو تب ته نه پوهیږي چې ساده خبرې کسان خبرې کوي ته نه پوهیږي لږ صبر وکړه خبرې غل شي دا تاسو دې دا ما ته وادي پرې مې بوله غل شي غل شي وادي ته پرې دی غل شي غل شي چې لک دلته باندې وادي وکړه تاسو ته وکی خبرې کوي الله بالله کته دم زمونه دي تلاړ شي الا دا خلک په حجرین نو دا خلک په حجرین نو تاسو له خو ما د الله په بړې مې نه وېسو پوهیږي به نو بشر ما سره پوهیږي بچا کیږي چې بچا کیږي یو دلایل په بل پیش کړي ما وی زما دا ودا جمعیت علماء اسلام کافر دي دلال مې پیش کړ مسلمانانو بي بي عائشہ ته کافر وای عبد الله بن عباس ته بن دا چې کافر وای او د دې باندې چې کم سره بي بي عائشہ رضی الله عنها ته کافر وای کم سره عبد الله بن عباس سره مسلمانان نه هغه مسلمانان نه دي شکی سمانا جنازه مې دلته وې پاولې دا ول شکی سمانا خلک پکانو ولې شکی سمانا خاطبه سره خلک نه باندې کی ما دا موږ د هغې باوجود تاسو له دعوه درکړه بلال مولوي صاحب د خپل ما جوابي دعوه درکړه دغه له دوه سره شي کنه د مسلمان اول دا ما دا ودا لګل شي دا وای ورګه بس بس ورته ما دا ویل بس کده ما خبره ترجمه وای دلایل په بل پیش کړي دا څه خبره ده ودا ویری با دودا وی چې کوم یو کې تاسو تر من وجل مدته من وجل سے مکنه 3 غنټه برا یو شي یا 3 غنټه انا شپږ غنټې مسلسل چارو ساتو لاس غنټې نه 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 درې کې جدا دي درې کې جدا دي تاسو لګل شي بارے دا دا ته ما ته لګ لګل شي دا لګي پری دی سره لګ پری دی د خبر بھائی لګي یار تاسو مسلمان اوره خبره کوم کستا دي دوه کسانو خبره وکړي دا بس تاسو کسي تاسو به خبرې نه کوي خاص دي هر څه جواب ورکول شي مولوي صاحب چې ته اصول نه توصل نه بار دا خبره کوي کنه توصل نه ولې دي تبا صدر یم صدر زه به تاسو اصول لراولم زه به خبرې کوم تبه ما ستر ته وي تبه ما ته خپل ولې اصول نه پیژنې هغه خبره نه مانی دا شاګرد را وصل له شاګرد بس تاسو خبره ومنه جواب را کوي ته ولې کوتا تر کله لو نو ولې دلایل پیش کړه دا یو دلایل دا وای مې بوله څه وایا شروع کا ا دې ایمان دې خبرې جوابونه راکړه وای دا شتم شو اوس په دې بار شروع شو خپه ایمان باندې شعر اور دې نو پر شعر وای خپل د ګټو بو سره پچغو شو او غړ غړ دریابونه سمره غلي دي په خاطر ته کیږي یو لیونه به وس د لیون خدان لکلي دي ها وس بای راشه بس لې دراش مسله وزاره بای چې دا خبره شو ده چې په دې وړاندې داوی په جواب داوی باندې بدري غنټه باسي وړاندې داودار چې ایمان با بلال مولوی سے خپل ثابتای درې غنټه په دې بحثي کچری په دې دریو غنټو کې دنه تبل دا راوړي نو دا بستا شکیس بای منودل کی ها بل خبردام کیږي په دې شته دا و مانته شکیس ولې کوه ما دونی شم کوله لہذا بل دا ویلو بیا لړ شو کنه درې غنټې د موستا اولنی داوی باندې سره بحث ته او ته په دې اولنی داوی کې سره د دویمه داوی بحث راوړي نو دې خروج البحث وي او دا شکیس نو تا شکیس منودل لکه ته دې وی چې مانه خلات دا دې لکه طاقت کې د اصولي مناظره په اصول باندې ته شکیس وړلې ته شکیس خوردی بای ها دا بچو نه کیږي لګه ها نه پوهیږي دا بچو چغارو نه کیږي او دا مطلب په جذباتو نه کیږي او دا مطلب دی چې بای پدې نه کیږي بای ته مطلب چې بای چوش ولګي او مطلب چغي وباسي پدې نه کیږي ها دا سنجیدګي خبرې دي وسره شه بای ما ته دا خبر کړو چې ته خپل ایمان ثابت کې نو تا ما ته د ایمان تعریف کړو چې الایمان هو التصدیق الایمان هو التصدیق بالجنان فقط د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا تعریف کړو تا وی دا د امام صاحب تعریف ته اعلان کې دا تعریف د امام صاحب نه دی دا د مرجئو مو ما ته ویلو چې مرجئ دا تعریف کوي چې الایمان هو التصدیق بالجنان فقط صحیح شو ما بالامتیاز شره ونه مینه دا سره سوال ولیکم ما بالامتیاز جو ما درکړه ته پوهیږي نه ما درکړه یو خبر شو دویم نمبر خبر د ما سره دار چې به تصدیق دا تصدیق چې دینو دا مطلق تصدیق سا مراد ده او که سا مقید تصدیق مراد ده کچری ایمان داشي د دې دیوال تصدیق کول ما ویچاره د دې دا دیوال د دلنه منم زه مؤمن په دې باندې شم تصدیق ما دیوالو کو لہذا کسړې تصدیق کی چې بای یو خر تسړې و چې زه تصدیق کوم چې دا خر ده آیا په خر پړه سره منودل سره دې سړې ته مؤمن ویل شي او بای مؤمن ویل شي چې سړی یو گاډي ته وای چې بای دا گاډي د دلنه منم چې دا بای جی موټر ده آیا دې سړې ته مؤمن ویل شي لہذا سا د امام سے په تاریخ کې تصدیق ته دا تصدیق نه مراد سا مطلق تصدیق مراد ده که مقید مطلق دې ویل کې ما ته ویل کې دیوال تصدیق کول شي د گاډي تصدیق کول شي ما تشریح مکه ته پوهیږي لہذا یو خبر خو بای دو خبر شوي ما بالامتیاز بوخه د مرجئه او د امام سے په تاریخ کې بل د امام سے تا یو د امام سے بالاعلان کې په دې کې جمهور متکلمین د امام سے سره پکې ملګری دي امام ابو منصور ماتوریدی سره ملګری دي
امام ابو الحسن اشعری سره ملګری دی لہذا چې خبره کوي کنه نو به کم از کم پوره خو کو کنه الله بنده ناقص خبره هم کو کنه چې ته ځان مناظر وي او جمعیت علماء اسلام ته کافر وي او د ایمان تعریف تعالی نظر دی او جمعیت والا کافر دی او ایمان پیژنې نه د الله بنده ایمان ته پیژنې چې ایمان ته پیژندلې کم از کم د دیوال ته تصدیق کول سره مسله ممکن کېده نه کنه ستا په تعریف باندې سوچي د دیوال تصدیق کیا ممکن کېږي اعلان کې زه ته کافر وم دې سړي ته چې سوچ صرف په دې باندې څنګه ممکن کېږي دویم نمبر خبر دا شو یو ما بالامتیاز شو دویم نمبر خبر دا شو دریم نمبر خبر دا شو چې بای ضرورت دین تصدیق با د ضرورت دین کېږي او ضرورت دین چې دی نو هغه مطلب دا چې ویل کېږي ما تاسو په مخه خبره کړو چې بای ضرورت دین دي ته ویل کېږي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په دلقت سره ثابت دي څه شو بیا دا غي تقسیم دی اجمالی دي ضرورت دین کې تفصیلی دي هغه له بچرو نزو لیکن تا چې کوم تعریف د ایمان کړه دی نو بای پاګه باندې نه مسلمانېږي څه شو ته نه مسلمانې الایمان او تصدیق فقط پدې ته نه مسلمانېږي ولې کته تصدیق د دیوالو کې دړنه زته د مسلمان پدې باندې نه لہذا که تخپل تصدیق ما ته ولګي چې بای تصدیق د دوام مطلق تصدیق مراد نه مقید دی ما ته وته هغه قید وسره ذکر کې چې قید وسره ذکر کو داغه نه بعد د ضرورت ترقیحات کوم چې بای ضرورت دین وسره قید دی یا وسره نه دی نو هغه به مطلب هغه به ما ورسره ترقیحات زما سره سو خبر شوي ما به امتیاز یو خبر شو د تصدیق نه مراد چې دی مطلب تصدیق مطلق تصدیق دی که مقید تصدیق دی بل د تصدیق د پاره دریم نمبر ځان سره ولي کبای تصدیق چې په ایمان کې راغله ایمان ته مهارت جوړ کړل د تصدیق نه تعریف کې لہذا تعریف چې نو او تعریف چې دی په منطق کې تعریف ته قول شاری هم وایي تعریف ته څه قول شاری ته چې کوم تعریف کې آیا دا تعریف چې قول شاری موږ تسلیم کو نو د دې په منطق کې څلور قسمونه لیکل شوی دي یو رسمي تام دی او یو رسمي ناقص دی یو حدی تام دی یو حدی ناقص تعین به وکي بھائی زستانه د اوله او د تصنیع د ثانیه د تبوسونه کومه چې زتا د ثانیه د درجه طالب برابر ګڼم او حدیث کې راځي انزل الناس منازلهم سړی له خپل مرتبه ورکه نزستانه چې تبوس کومه د اوله او د ثانیه ولي کومه زتا د اوله او د درجه د طالب علم برابر ګڼم د اوله څه شو دی وجه زو سره دا سوالات زکه کوم لہذا دا درې خبرې چې شوي کنه د دریو تنقیحاتو په ماده جوابات راکې زما پته ولګي چې بای د ایمان د علم حاصل له عبور په تحصیل دی کو خلکو د جمعیت والا کافر وای نو چلو هغه ویل شي